تعلیم چې هغې مونږ ته فرمایلی دی او د قرآن شریف حکم دی او دې زمانه کې هغه فتنه یو لوی عامه فتنه ګرځولی شوې ده هغه د پردې حکم دی زموږ ښکلی پیغمبر ویلی دی چې زما په امت کې ما ترکتو فتنة اضر علی امتی ما په خپل امت کې دومره لویه خطرناکه فتنه نه ده پرېښې رستو زمانه به رستو راځي اضر من فتنة النساء د ښځو د فتنې نه زیاته خطرناک د ښځو ازادي دا د فتنو سر او قرآن شریف کی صاف صاف حکم دی 13 پارہ کی یو سورت تے چې هغې نوم دی سورت نور او هغې کې زیات د ښځو احکامات دی او د هغې د پردو د ښځو بې پردګي او د ټولو جرایم او د معاشرې د خرابېدو اثر او زموږ عام خلک پکې مبتلا دي او سرورو مبتلا کېږي هغه ابتلا کې لوی کردار د حکومت هم دی او د اخبارات هم دی او د دې ټیلی ویژن او د میډیا هم دی هغه د ښځو بې حیایي د ښځو بې پردګي د ښځو بربنډتوب دا په اخباراتو کې په ټیلی ویژن کې او په دې کې راولي امت پې ګمراه کوي د قرآن شریف دا حکم دی خدای پاک وایي خپل پیغمبر ته چې ته دې خپل امت ته ووایه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم دې مسلمانانو ته ووایه چې نظرونه ښکته ساتي د ښځو نه او د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوي ځکه دا کتل ذریعه د بدعملۍ وي دا د دوی دپاره د اخلاقو د عقیدو د عملونو د پاکۍ یو ذریعه ده کوم انسان چې ښځو ته ګوري د هغه عبادت کې به خوږوالی نه ابا عبادت نه محسوسوي بس بیګاري کار به کوي او چې کوم سړی ښځو باندې نظر ولګي او زر نظر ښکته کړي او د خدای نه ویریږي نو قسم د دې به په عباداتو کې خوند محسوسوي او په ایمان کې او په خپله معاشره کې د کتونکو سړي ژوند د یو ځناور دی او د ځان ساتونکي ژوند د یو پاک انسان دی د معاشرې نه دقه شان ښځو ته حکم دی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ښځو مسلمانانو ته مو وایه چې نظرونه ښکته ساتي ویحفظن فروجهن او د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوي هغه زینت چې بې اختیاره څرګند شي نو خیر دی لکه یو ښځه غریبه ده هغه مزدورۍ له روانه ده مخ یې څرګند شو یا څه بل کار کوي یا ډاکټر لا یا دکاندار نه سودا کوي نو اتفاقا لاس او مخ څرګند شو نو خیر دی قصدن به نه کوي او څه صحابه وي دا به هم نه څرګندوي دا ظاهري نه مراد برخه ده که برخه لکه د ډول اچولي نو دې کې گنجائش ده لکه توره برخه او برک څادرونه غټ اندامونه به نه څرګندوي خدای وایي دا د دې د حفاظت ذریعه ده صرف هغه انسانانو ته چې هغه خاوند دي سخري د سخر زوی وي روري رواري خورایي وي چا سره چې نکاح ده همیشه دپاره بنده ده رضایي رور وي رضایي رواره وي نو هغې لاس او مخ ته کتی شي هغه هم دننه بدن ته نه دوی ته هغه د ډول ځایونه که څرګند شي اتفاقا نو خیر دی لاس ښځې سره ملاول لکه زموږ معاشره کې اوس دا وبا عامه شوې ده ملیان هم پې مبتلا دي نو چې سلام کوي د ښځو سره سړی نو سلام به په خولې کوي او جواب به په خولې هلي لاس به نه ورکوي قسم دې زموږ ښکلی پیغمبر وایي چې کوم سړی د داسې ښځې سره لاس میلو کړي
چې د ده ورسره نکاح کېږي. نو د دې نه دا غوره هغه تکلیف ته ښه دی چې اوسپنې میخ د سړي په سټ په کوپړی کې لاړ شي. هغه عذاب او تکلیف چې د اوسپنې د میخ پتلو کې د ده په دماغ کې ټکوالی کېږي هغه آسان دی د هغې عذاب نه چې کوم عذاب د ده په لاس میلاوېدو باندې په ده راځي. زموږ ښکلی پیغمبر پاک خدای پیدا کړو او د هېڅ قسمه د غلطو د دغه ګمان هم پې نه راځي. هغه چرته پردی ښځې سره لاس نه دی میلاو کړی. که اسلام به هم راوړو ښځو نو دې ته د اسلام بیعت وایي، نو صرف په زباني خبرې به وي، نو هغې به د اسلام خبره وکړه، لاس یې ښځو سره نه دی میلاو کړی بغیر د خپلې ښځې نه او بغیر د خپلې وینځې نه. نو لاس میلاول پردو هغې ښځې سره که د تره لور دی وي، که د ماما لور دی وي، که د ترور لور دی وي، کروندار دی وي، خو چې ستا ورسره نکاح کیدی شي هغې سره لاس میلاوېدل بند دي. که ستړي مشي کوي نو په خولې دې کوي، او که جواب هم ته ورکوې نو په خولې به جواب ورکوې. د کافرانو ګورې دا کوشش ده او زمونږ د لیډرانو په واسطه هغوی کامیاب دي او د حاکمانو بېدینو د وجه نه چې ښځه ازاده شي. دا همیشه چې فتنه په قوم کې راځي که نه نو هغه په غوړ زیړه او په خوږو الفاظو راځي. د جمهوریت په نوم، د حقوق نسوان په نوم او د ازادي نسوان په نوم او د انتها پسندۍ خلاف او د روشن خیالۍ په نوم. روشن خیالي معنا دا ده چې ښځې دې روزي بار ته، او انتها پسندي دا ده چې پرده